له ډېره وخته مې دا اراده ده چې زه له خپلو لوستونکو سره د پښتو ادب له مینوالو سره د پښتو ادب د څېړونکو سره خپل زیار چې دي، خپله مطالعه چې ده، خپل کوششونه شریک کړم. په هغو کې زما د ارادې مطابق هغه دا ده، که لوی الله ته منظوره وه، ډېر خلک ما ته خپل کتابونه رالیږي، چا د نثر کتابونه رالیږلي وي، چا د نظم رالیږلي وي، غواړي چې زه یې مطالعه کړم. نو دا په حساب کې نه راځي. بیخي ډېر خلک ډېر کتابونه خپل چاپ سوي زیار چې دي ما ته رااستوي او زه کتاب لولم، په کتاب کې خپل یاداشتونه خوندي کوم. نو دلته مې بیا اراده دا ده چې د پروګرام له لارې له تاسو سره م هغه یاداشتونه شریک کړم چې کتاب څنګه دی، مندرجات یې څه دي او د کتاب حیثیت څه دی، او تاسو به هم ورته رابولم چې تاسو یې ګورئ. یو خو به د لیکوال چې وي هغه چې کوم ژوندي دي او کوم خلک چې موږ سره دا تعاون کوي د کتاب د رالیږلو، د هغو به یو ډاډ په کېږي، حوصله به یې کېږي. او بل چې کوم لیکوالان نسته او د هغو کتابونه خلک نه دي باندې خبرتیا غوندې به هم سي او د پښتو ادب به یو ګټه هم سي، خلک به خبر سي. نو زه دغه اراده چې ده دا عملي کوم. ستاسو مخ ته که خدای کول څوکه ماته چې کوم کتابونه راغلي دي د دوستانو لخوا او د یارانو لخوا له بېلابېلو ځایونو زه راځي، دا به زه له تاسو سره شریکوم. تاسو ته بېږدمه بیا چې په هغه کې څه وي تاسو به ورته رابولم چې ویې ګوراستئ، په خپل یې مو ګوراستئ. زموږ د ادب او د ژبې به یو فایده پکېږي او دا به یو بل ته سر رسو. دغه ذریعه هم دغه ده، اوس تر ګوډو ښه دغه لارې دي، دا د ویډیو له لارې د پیغام رسولو ذریعې اوس ډېر اسانه دي. نو ځکه دا کوشش در سره کوم. نو په دغه سلسله کې ما اول کم قدم چې زه اخلمه هغه دغه کتاب دی، تاسې وګورئ، د احمد شاهي اثر نومیالي چې استاد عبدالشکور رشاد صاحب لیکلی و. رشاد صاحب چې دی دغه یو سور دی، دا یې غټوالی دی، دا یې حجم دی او دا یې پای دی. دا ډېر قیمتي کتاب دی، استاد رشاد لیکلی دی. او تر ټولو له مخه به زه دا در وښیم چې دا کتاب ماته له کندهاره څخه استاد معصوم هوتک چې دی دغه رالیږلی و، نور یې هم رالیږلي دي، هغه به په خپل وار در معرفي کړم. خو دا کتاب چې دی دا د لوی استاد عبدالشکور رشاد صاحب زیار دی. د رشاد صاحب تعارف د هغه پیژندنه په پښتو ادب کې وایس داسې تفصیلي تعارف ته محتاج نه دی. خو بهرحال زه خپله انشاءالله پر ده باندې یو کوشش کوم چې تاسو ته در وپېژنم. تر 100 زیات کتاب یې لیکلي دي، پر هر کتاب چې غږیږو دا ډېر وخت اخلي. خو زه به د استاد رشاد یو بایوګرافي هم له تاسو سره شریکوم. دغه اثر چې دی د احمد شاهي اثر نومیالي نومیږي. دا په لومړي سر کې د چې په څه طریقه لیکلی دی، زموږ یو د احمدشاه بابا په دور کې یو لیکوال شاعر شاهنامه یې لیکلې وه، د حافظ ګل محمد مرغزی غالبا نومېدو، د احمد شاهي شاهنامه ورته ویل کېدو. نو کله چې رشاد پر دې نسخه باندې کار کوي، هغه نسخه دغه ده. بیا رشاد صاحب هغه کتاب دا رنګه چاپ کړی دی. دا هم تاسو وګورئ. په دې کې دا د زه کوم کتاب تاسو ته در پیژنم، د حافظ مرغزي کتاب په شاهنامه کې د تعلیقات چې ځای کړي دي، یعنی کوم شخصیات چې هغه ذکر کړي دي، بیا رشاد نور سره غځولی دي چې ژوند یې څه و، کار یې څه و، د کوم ځای و، تفصیلا. دا کتاب د دومره ښایسته کړی دی چې 2 ټوکه ځینې جوړ سوی دي. دا تعلیقات ډېر اوږده سوي دي. نو دا تعلیقات بیا د احمدشاهي شاهنامې سره بیا د په هغه زمانه کې پښتو ټولنې ته ورکړی دی. بیا پښتو ټولنې چې کوم کمیشن ورته ټاکلی دی هغه کتلی دی او بیا یې ورته ویلي دي چې دا ډېر بې ځایه لوی سوی دی او غټ سوی دی. نو مطلب چاپ سوی نه دی. بیا وروسته د رشاد صاحب د ادارې لخوا د دغه احمدشاهي شاهنامه جلا چاپ سوې ده او دغه کتاب چې دی دا د احمدشاهي اثر نومیالي دا باقاعده د رشاد صاحب لخوا په جلا نامه باندې یاد سوی دی او دغه نوم یې ورته ټاکلی دی. بیا 2 ټوکه چې دي ځینې جوړ کړي دي. دا نوم د پخپله ورته ټاکلی دی د احمدشاهي اثر نومیالي، یعنی موږ داسې ویلی چې د احمدشاهي شاهنامې څخه یې بیا جلا نوم ورته ورکړی دی، نوم یې د احمدشاهي اثر نومیالي دی. بیا یې 2 ټوکه ځینې جوړ کړي دي. اول
ټوک چې دی هغه 4-50 کسانو راچولی دي او دویم ټوک ته چې دی هغه 91 کسان پکې ځای کړي دي. یعنی د احمدشاه بابا د وخت خاص خلک چې له د سره و په کوم اودو ول دا 145 کسان موږ ته استاد رشاد داسې 3 کیټګرۍ کې راپېژندلي دي په دواړو ټکو کې چې دا کوم کتاب زه تاسو ته در پیژنم په دې کې که زه درته ووایم چې اول هغه کسان دي چې په هغو کې د هغو د ژوندانه په باب د استاد رشاد لخوا ډیر مفصل معلومات راغلي دي، ماخذونه او منابع چې دي هغه ښکاره دي او هر څه چې دي هغه موږ ته ایښي دي. لکه احمدشاه بابا په خپله حافظ الملک حافظ رحمت خان بړیڅی، اشرف الوزرا چې ورته ویل کېدی، شاه ولی خان بامیزی، سردار جان خان پوپلزی، نواب احمد خان بنګش، د څمکنو مشهوره شخصیت میا عمر، دغه رنګه نجیب الدوله چې نجیب خان یوسفزی نومېدی. د دغه کیټګرۍ خلک چې دي دا ډېر په تفصیل راغلي دي. دا اوله کیټګري ده، هر څه یو موږ ته ایښي. بله کیټګري چې ده هغه داسې ده چې لیکوال هغه زمانه کې چې ده ته څه په لاس ورغلي دي، ماخذونه او منابع د هغو په رڼا کې موږ ته ډېر معلومات چې دي هغه یې وړاندې کړي دي. که څه هم کافي نه دي، یعنی تفصیلا نه دي راغلي، خو بس چې ده ته لاس ته ورغلي دي هغه ښه سورسز دي. په دې کې موږ دا ویلی سو چې دا خاص خلک چې دي بیا د ځای کړي دي. دریمه کیټګري بیا ورته ټاکلې ده، هغه نو داسې دي چې خالي نومونه راغلي دي، چا په تاریخي اسنادو کې یو څرک موندلی وي هغه یې ذکر کړي دي، نور تفصیلات چې دي هغه یې په لاس نه وي ورغلي. خصوصا کې زه نومان در واخلم: بوستان خان پوپلزی، ملا الیاس اخوند، سید محمود خان، ملا محمد شریف اخوند، ملا محمد رسول اخوند، اسماعیل خان پړی، بارکزی عبدالرحمن خان توپچی باشی، محمد عثمان خان توپچی باشی، ملا دوست محمد ترین، ملا نصرالله امین محکمه او دغه رنګه ملا مده اخوند، ملا خدا بخش ساکزی، ملا باشی سی ورته ویل، سردار پاینده خان کمالزی، قاضي عبدالرسول پوپلزی او ځینې داسې نور شخصیات په دې کتاب کې چې دي دا ځای سوي دي. نو دا کتاب واقعي د استاد رشاد ډیر دروند اثر دی. دا هر څه چې دی هغه د حافظ ګل محمد مرغزي چې کومه شاهنامه ده په دې کې چې کوم شخصیات ذکر سوي دي د تفصیلا د هغو ذکر راوړی دی او هر څه یې موږ ته ایښي دي او ځینې نور چې په لاس ورغلي دي د هغو زمانې که موږ داسې ټوکوایز څېړنه ورسره وکړو نو د هغو زمانو هر څه موږ ته په ګوته کوي. مثلا داسې بیکو چې جلاوالی بیا دا وي په لومړي ټوک کې د احمدشاه بابا د دورې هغه خلک چې د حافظ ګل محمد په شاهنامه کې راغلي دي دا راوړل سوي دي. په دویم ټوک کې د احمدشاه بابا دور دی، د تیمورشاه دی، د زمانشاه دی، د محمود شاه دی، د شاه شجاع په دور کې چې ځینې خلک چې دي نومیالیان دا ګډ ځای سوي دي، لکه وجیه الدین چې وجیه الدوله ورته ویل کېدی، غلام محمد خان پوپلزی، سید محمود خان، ملا نصرالدین، ملا نصرالله امین محکمه او داسې نور راوړل سوي دي په دې کې. په دې توګه موږ دا ویلی سو چې دا ډېر ارزښتمن اثر دی د استاد رشاد په دې دوره کې چې څوک کار کول غواړي پر رجالو باندې، پر شخصیاتو باندې، پر سړیو باندې، نو دا کتاب به ضرور لولي. په دې کې هر څه چې دي ډېر په خوند باندې راغلي دي. زموږ دغه اثر چې دی دا د استاد رشاد په زیار باندې په هغه زمانه کې شجرې هم پکښې دي، نقشې هم پکښې دي، تصویرونه هم پکې راغلي دي. که زه در وښیم نو دا ډېر اوږد فهرست ځینې جوړېږي، داسې سرسري به یو څه در سره شریک کړم. د ستر ټولواک احمدشاه بابا تصویر پکې شته، د احمدشاه بابا په پګړۍ کې د وږمو ټومبلو رسم چې دی دا راغلی دی، د حاجي جمال خان بارکزي د سرین په جنګ کې چې کومه پیښه د هغه کې ذکر راغلی دی، د لوی احمدشاه بابا حضور ته چې د شاهرخ مرزا التجا او د هغه عفوه چې د کړې ده د هغه تصویر شته. د پانیپت د خونړي جنګ یو منظر چې دی دا په دا تصویرونو کې شته، تاسو لیدلی شئ. د احمدشاهي کندهار کلا د دې تصویر پکې شته، د مزار ګنبده چې ده د احمدشاه بابا د دې تصویر پکې شته، د احمدشاه بابا د قبر تصویر پکې شته، د اشرف الوزرا شاه ولی خان بامیزي رنګ پکې راغلی دی، دغه رنګه سردار جان خان پوپلزی چې سپاه سالار یادېدو دا پکې شته، حافظ رحمت خان بړیڅی پکې لیدلی شئ، نجیب الدوله یوسفزی پکې لیدلی شئ. د هغې زمانې هغه چې د پښتو ټولنې چې کوم عذر دی وده ته د لویوالي هغه هم ښه په تفصیل سره
بیا په دې کتاب کې په سریزه کې ذکر شوی دی او هر څه چې دی هغه موږ ته وړاندې کړي دي. که چیرې زه تاسو سره د دغه کتاب نور مندرجات چې دي دا په تفصیل سره شریکم نو تاسو به حیران سئ چې دې سړي دومره کار په دومره تفصیل سره په څنګه زیار باندې ایستلی دي. که چیرې تاسو وګورئ نو دا رنګه دا ګورئ په دې کې دا لوی لوی شجرې راوړل سوي دي په غبر غبر خطونو باندې کت دي. د عمر خان شجره راغلې ده دا دوه مخه بیا یې پکې کت کړې ده. دغه رنګه دا کتاب چې دی باقاعده د څېړنې چې کوم میتود دی یا د یو لیکوال په توګه د یو څېړونکي په توګه چې ته هر څه ته خپله رسایي غواړې دونې کتاب ویل دا زموږ د وس خبره نه وي. نو هغه خاص ځای چې ته غواړې په سړي کریابه یې په ځای کریابه یې په سنه کریابه یې د شخصیت په یو علاقه کریابه یې هغه هر څه چې دی د انډکس په پای کې دا رنګه خوندور انډکس لري دا یې پکې راوړي دي. دا تاسو کتلی سئ هر څه په اسانه توګه باندې پکې لیدلی سئ. 415 د دې کتاب ماخذونه دي د هر یو نوم پکې راوړل سوی دي. دغه رنګه دا تصویرونه دي د احمدشاه بابا تصویر دا رنګه پکې راغلی دی دا کتلی سئ او د ده هغه د غنمو د وږي راوړل هغه دا رنګه ډېر خوندور تصویرونه پکې ځای سوي دي. هر څه چې دي تاسو یې لیدلی سئ کتلی سئ. د نادر افشار تصویر پکې راوړل سوی دی دا تاسو کتلی سئ. نو غرض دا چې دا کتاب په ویلو ارزي په لوستلو ارزي د هغې زمانې چې کوم ضروري تاریخي اسناد دي هغه په لاس ورغلي دي هر څه موږ ته ایښي دي. نو دغه زموږ هغه سلسله موږ په د خپلو پروګرامونو کې روانه ساتو. ما تاسو ته ویلي چې زه به د خپل پروګرام ټریک چې دی هغه بدلوم رنګارنګ پښتو ادب پښتو تاریخي اسناد پښتو تاریخي ځایونه دا به له تاسو سره شریکوم. په دې باندې به زموږ د یارانو د لیکوالانو یو حوصله افزایي کیږي او تاسو به هم په خبرېږئ. نو تاسو د دې کتاب مطالعې ته رابولم دا کتاب مطالعه کوئ دا په ډېر څه باندې ارزي.